سما چې زما زوی خو لاړه زه هم ورپسې روان یم پاتې والا نیمه خو د خدای او د رسول جدي دغه ته وګورئ د آیس بند کې هر مور یې که هر پلار یې که هر زوی یې دا نشې بندې کې دا بچي په خپل وس ني زوی نشې نه کوله چې هر څه یې څښل داسې نشه خو لکه دا اوس یې ډېره څه بې حاله نشه وکړه د آیس یې شروع کړي خو زه ترې نه وم خبر چې د آیس شروع کړي دي ډېر صبرناک و 4 میاشتې یې لګولې وې تبلیغ له به ته زما کور کې هر قسمه جګړه راغلې خو د ویشتو خبره به پکې نه وه دا کشر چې دی تریخو ما ته یې مورې دله دې ولې واده کوي دی خو ښځې ته وایي چې مرګ زه په خپله فالج وال یم د شوګر بیمار یم د زړه بیمار یم چې دې کټ نه باسم ښځې ته وایي روزه راشه دا روانه که دی به ته وایي دا ما د دې خدمت له خو نه ده کړې خیر زه هر حال باندې به د دې جګړه به وشوه خو ختمه به وه چې په هر څه حال باندې په دغه ورځ زما نن غاښونه وویستل په دغه ورځ زما ډېر غاښونه خوږېدل د کشر ریمان چې دا مړ شو د د لاسه ونیوم بویې تلم ویې مورې راځه چې ډاکټر له دې بوځم 11 بجې وې چې ډاکټر له یې بوتلم ډاکټر نو نیا کور یې نږدې و هغې کرې بوتلم وي زه تا د بیلي کورونه بیا په رشقه کې بوځم نو ته به دلتې چې زه هلته انیا کرم خو زما دا زوی هم ډېر زیات خفه و ریمان او زما هم هسې زړه خفه و جنګ جګړه څه نه ما ته وایي چې زه ته دلته کښېنم زه تا پسې بیا 2 بجې راځم چې 2 بجې د هغې کره مېلمانه راغله ډوډۍ مې خوړې او زما د غم خوب و په ما زور یې وکړه سترګې مې ورلېدې اوده نه ومه او اسد راغی او لته یې کټله ورکړه او تماچه ورسره وی پاسه مورې وی تا را باندې وکړه ویم څه چلو شوي یو مې دله تخته کوي تا مولم ویم وی بیا پې شوې نیمه زویا رامنډې مې والې دي سرتور سر خپې بلې د دغه 2 بجې راتلل داسې راتللو چې دی ما پسې بیا په مرګ خلکو سوال جواب وکړو دی بیا مړ شو دی مردخانې ته لاړه اسد بندیګار لیونی شو دغه ځای کې ما رامنډه ورپسې واله خو خوشحال یم فالج وال یم بس صرف د کټه راغورځېدم بیا په لوغړېدو خلکو راوستم ریمان څه شو د ریمان وینې وینځلې شوې وې ریمان هسپتال ته تلو خلکو ته ویم دی په کوم ځای لګېدې څوک وایي په خپو څوک وایي په لاس څوک وایي په خپو څوک وایي په لاس زه دلته کېنولم په خپله نه شوم باسېدی په چاوي جګړه وه د زړه ټوکړه مې لاړه واده مې وله نه وکړ وي مورې د ده نه 8مه میاشته چې دله مې واده وکړ د هغه هم ژوند تباه شو خو زه هېڅکله هم دا نه غواړم چې زه یو لاس مې پرې شو بل هم پرې کړم نه هغه مې هم بچی و هغه مې هم بچی دی بېګا مې هم وله ډوډۍ ولېږله زویه دا ډوډۍ وخوره دا زما زوی تا مړ کړی دی ما دله ډوډۍ در ولېږله یا زویه زه خو ډېره پړسېدی شوم خو داسې کار چاته ما نه لیدلی که نشي والا هر ځای کې او هر څوک یې خرڅوي نو نن دې زما دې حال ته وګوري چې یو د ګل په شان زوی رانه لاړ د خاورو لاندې شو بل لاړ د تورو سما چې زما زوی خو لاړه زه هم ورپسې روان یم پاتې والا نیمه خو د خدای او د رسول جدي دغه ته وګورئ د آیس بند کې هر مور یې که هر پلار یې که هر زوی یې دا نشې بندې کې دا بچي په خپل وس ني نن زما بچي مړ شو سبا به ستاسو بچي مړي خیر د زما هغه مړ شو د الله به په کار د دې خپلو بچو خیال وساتئ او زما بچي یو په تورو تمبو دننه شو یو د تورو خاورو لاندې شو